नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वरुणो और मलगरो په دې وخت کې چې عالم اسلام او په خصوصا پاکستان کې مسلمانان په کم قسم په تکالیف او مصیبتونو کې مبتلا دي، په دې حال کې چې د امت په تکالیفو کې دي، په دې حال کې هم داسې خلک شته چې هغه د دین او د اسلام په نوم باندې د هغې په جامه کې زموږ منځ کې تفرقه بازي او انتشار او امن و امان خرابوي. او په هغې کې ډېر خلک دي، خصوصا زه د پاکستان او افغانستان او د هندوستان هغه لامذهبو او غیر مقلدین چې کوم ځان په نام نهاد اهل حدیث ګڼي، هغې ته مخاطب یم چې دې کسانو زموږ د اکابر علماو افهام و تفهیم نه ډېره غلطه ناجایزه فایده همیشه اخیستې ده او اوس یې اخلي. او بیا هم زموږ دا الله دې نه کړي چې داسې وکړي، خو زموږ حالات داسې ښکاري چې دوی به د خپل دغه نه پاشا کېږي نه. خو موږ خپل اتمام حجت په درجه کې دا خبره یو کوو چې په دې مسلمانانو د ایمان، عقیدې او اعمال صالحه د دې دعوت ضروری دی، بجای د دې چې موږ په دې کې انتشار او تفرقه بازي شروع کړو. محترمو، په تیرو ورځو کې زموږ یو ډېر بهترین او خوږ عالم مفتي کفایت الله صاحب د دیر هغې ما ته اطلاع وکړه چې دارنګې یو غیر مقلد دی، هغه د حنفي په جامه کې هغه ما ته ټلیفون وکړو او عقیدې په موضوع باندې ما سره بحث او مباحثه او دارنګې د مناظرې په ترتیب کې خبره شروع کړه. نو چونکې زه هغه ټایم مصروف هم وم او زه د عامیانو سره غیر ضروري موضوع باندې په دې شنو باندې بحث کول زما مزاج خلاف هم دی. نو هغه ما له نمبر راکړو او ما هغه ته نمبر ملاو کړو او هغه سره زما په عقیده استوا علی العرش باندې د اصول مناظره په رڼا کې هغه سره زما گفتگو تقریبا کم 40 منټ 40 منټه شوې ده. ریکارډینګ راغلی دی، په فیسبوک لګېدلی دی او تاسو کتلی شئ چې اولنۍ 11 منټو کې خو افریقې مخالفین بل نوم نه ښودو، هغه ته مجبورا ما شیخ مجهول په نوم خطاب کړی دی، ولې چې هغه نوم نه ښودو. ولې دا یاره پې د څه وجه غالبه ده، هلکه چیلنجونه هم ته کې او چیلنج نه بعد ته خپل ځان هم نه ښې، ولې په تا یاره غالبه ده. او بیا الحمدلله چې کله هغه ما ته خلکو ته مې صرف ښودلو دپاره چې دې کې هغه ایماني غیرت هم نشته، صرف دا ده لکه د شیطان او د خناس په طرز باندې صرف د خلکو ایمانونو او شکوک و شبهات پیدا کوي. نو بیا ما ورته چې ښه اوس دعوه ولیکه. نو کله چې دعوه جواب دعوه ته خبره راغله نو الحمدلله زموږ څه د پاسه 20 منټه خبرې شوي دي او په هغې کې هغه فرار او شکست یې خوړلی دی او شور یې کړی دی او هر قسمه بدمزاجي او بد اخلاقي کړې ده او اخره کې پاتې خوړلې ده، ماتې خوړلې ده او تښتېدلی دی او بل کس له موبایل ورکړی دی او هغه بل کس هم طالب را مخې ته کړو. هلکه د خدای مسلمانه چې چیلنجونه کې او مناظرې کې نو بیا میدان پرېږده خو مه کنه، بیا خو مخې له راځه. نو محترمو، هغه چې کله ذلت او رسوایي سره دا خلک دوچاره شو او هغه عقیده چې دوی به په منبرونو او په سټیجونو باندې خلکو ته ویل چې د دې عقیدې په اعتبار سره چې دی د احناف او خصوصا اشاعره ماتوریدیه دا په دې عقیدې کې ګمراهان دي. نو چې کله موږ په هغې د مناظرې په نیت سره ورسره خبرو شروع کړه نو هغې د هغه ذلت او رسوایي په مخه ورغله چې تاسو ټوله دنیا اورېدی شئ او اورېدلې به مومي. په فیسبوک باندې هم دا ریکارډینګ نشر شوی دی او اورېدلی دی او د غیر مقلدینو هغه ذلت او رسوایي ورته رسېدلې ده. اوس د دې په لړ کې داسې وشو چې یو جناب یو غیر مقلد نام نهاد سلفي عبدالرحمن سلفي صاحب چې ځان د جامعه سریې فارغ التحصیل هم ګڼي او ځان د جامعه سریې زمری هم ګڼي، هغه بنده عاجز جواد خان ته چیلنج ورکړو چې یاره که ته نرې نو ته ما سره په دې موضوع باندې مناظره وکړه. الحمدلله د هغې ټول سکرین شاټونه موږ سره په موبایل کې سیو پراته دي او هغه سکرین شاټونه موږ انشاءالله تاسو ته به په دې ویډیو کې وښایو او په فیسبوک باندې هم موجود دي. او هغې کې موږ ورته وویلې چې یاره راشه پېښور کې زه تاله اډرس در کوم، په هغه پته در کومه، په دې پته باندې به انشاءالله هلته به مناظره کېږي. او هغې دپاره ما دته فقیرآباد زریاب کالوني جامعه فاروقیه وټاکله. ده وویله چې 20 تاریخ باندې ما ورته ویل بالکل خوښه مې ده 20 تاریخ او ورسره 10 بجې ټایم به وي. نن ګورئ چې دا 20 تاریخ دی او موږ د 10 بجو راسې ناست یو، تاسو ټایم کتلی شئ. اوس تقریبا دا دی څه د 12 ته خبره ورسېده او موږ په کمنټونو کې هم لیکلي وو چې له 10 بجو نه واخله تر 12 بجو پورې به انتظار کیږي. په دې مجلس کې به دعوا جواب دعوا تنقیحات او شرایط د اصول مناظره په رڼا کې طی کیږي. هغې نه بعد به بیا مناظره کوو، که هغه په دې مجلس کې وي او که په بل مجلس کې وي. خو محترمو تاسو وکتل
چې دا جناب سلفي صاحب چې ځان زمریم بولي او د جامعه اثریه فارغ التحصیل هم بولي، خپل عوام او خپل علماو له د بېعزتۍ یو تاج په سر کو او را نغې او خپل بدعهدي موکړه، عهد شکني موکړه. نو موږ دا وایو چې الحمدلله ثم الحمدلله هغه عقیده استوا علی العرش تاسو په منبرونو باندې او په سټیجونو باندې او په چوکونو کې او په مدرسو کې زه په زیبه تاسو احنافو له چیلنجونه ورکول چې دا هغه عقیده ده چې د دې عقیدې په رڼا کې چې د احنافو دا چې اشاعره او ماتوریدیه دا مشرکان دي او بدعتیان دي. الحمدلله زه د احناف دیوبند د علماء اکابرین علماء دیوبند د خادمانو کې او ادنا خادم یم او زه ځان د علم زه ځان غټ عالم هم نه ګڼم، زه ځان ډېر غټ دغه هم نه ګڼم، خو باوجود د دې چې د علماء دیوبند ادنا خادمانو کې او ادنا خادم یم، زه الحمدلله ځان د دې قابل ګڼم چې ستاسو شيوخ او ستاسو اکابرینو کې څوک الحمدلله په دې عقیده باندې موږ سره اصول مناظره په رڼا کې دعوه جواب دعوه تنقیحات شرایط او مناظره مکمله پوره کی. بحمد الله تعالی مناظره خو به ځان لوي، د مناظره پوره کولو نه بعد صرف د ناستی د مناظرې منعقد کولو به 15000 روپۍ زه صرف ان شاء الله ورکوم. دا به زموږ طرف نه تحفه وي د دې دپاره د راتلک باقي او چې شرایط موږ سره مکمل پوره کی، مناظره پوره کی د شرایطو په رڼا کې. یو دویمه خبره دا ده چې آینده لپاره که په دې موضوع باندې موږ سره څوک خبره کوي نو موږ سره د پیښور د پاکستان د افغانستان چې کوم د سلفیانو متفقه معتمد او د دې اکابر علما دي شيوخ دي هغه استوا علی العرش باندې چې کوم د دې شمس الدین سلفي په جامعه سری باندې هغه کتاب لیکلی دی اشاعره او ماتوریدیه او خصوصا ماتوریدیه او ته بدعت او نسبت کړی دی او د خرافات او نسبت کړی دی. زه هم نن ستاسو د جامعه سری هغه فارغ التحصیل علما او د هغې اوس مدرسین او دې کې چې کوم دی عزت الله موحد دی که جلال الدین دی، جلال الدین خو اوس په افغانستان کې وفات دی، خو که ضیاء الرحمن وي که بل داسې کس وي د اصول مناظره په رڼا کې موږ سره دې په دعوه جواب دعوه شرایط تنقیحات وکړي او بحمد الله تعالی زه د خپل اکابر علما زه خپل استاد محترم مفتی عرفان الله حقانی دامت برکاتهم العالیه د هغې د اصول مناظره شاګرد یم او دوی د 2 میاشتو راسې بیمار هم دي، خو زما ډېر د باوجود د هغې د بار بار ګزارشاتو نه بعد ما له دې دا ټایم راکړو او دوی نه ما ټایم واخیستو چې یاره ستاسو به زموږ په دې مناظره کې چې دی زما طرف نه صدر مناظر شي بل طرف نه چې هر څوک راځي هغه بل څه مسله نه، خو باوجود د دې د خپل بیمارۍ موږ له ټایم راکړو. الحمدلله دا زموږ د اکابرینو زموږ د علماو زموږ د استادانو شیوخو په موږ باندې د اعتماد اظهار دی او دا د دې ثبوت دی چې زموږ الحمدلله د عقایدو په درجه کې زموږ عوام ستاسو د شیوخو مخه نیوی شي. که تاسو کې دومره همت وي ایمانی غیرت وي هغه عقیده چې تاسو په چوکونو په چوراهونو به تاسو د عوامو ذهن خرابولو لپاره امن و امان او تفرقه بازی او په ملک او په علاقه کې امن و امان او ناقلاري راوستلو لپاره چیلنجونه او ګواښونه هم کول، نن الحمدلله د هغې جواب ته زموږ عوام ناست دي او الحمدلله خبره په اصول مناظره کېږي چې کله هم تاسو راځئ بحمد الله تعالی اصول مناظره په رڼا کې به موږ انشاءالله دعوه جواب دعوه تنقیحات او شرایط او هغې نه بعد به مکمل مناظره تر آخره پورې مکمله کوو. ټیک شو جی دا خو زموږ یوه خبره دی، یو عرض دی. دویم عرض زموږ یعنی دا دی چې دا عزت الله موحد سره زما په ټلیفون خبرې شوي دي، تاسو هغې ریکارډینګ په فیسبوک باندې اورېدی شئ. تقریبا دا څه 6 منټه خبرې شوي دي عزت الله موحد سره زما خبرې شوي دي. هغې کې د عزت الله موحد صاحب ویلي دي چې تا سره به زه په عقیده استوا علی العرش باندې مناظره کوم. نو کله چې مونږ نورو خبرو ته لاړو هغه عزت الله موحد صاحب هغه فون بل کس ته ورکړو او ما هغه ته ویل چې خپل شیخ صاحب له دا فون ورکړه چې دا خبره مونږ ځای وټاکو، دا خبره به انشاءالله دغه ته راولو سمې ته راولو، خو هغه فون کټ کړو. زه به د ده باره کې دا بدګماني نه کوم چې یاره دی زما د نه هغه څه تښتېدلی دی، خو زه به دا ووایم چې کم از کم ده ته هم د اخلاقي حق حاصل و چې زما موبایل نمبر ده سره موجود دی، ده به ما ته اطلاع راکړی چې زه لکه محترمه تا سره به چې دی زه بیا په بل تاریخ باندې فلاني کی تاریخ باندې اصول مناظره په رڼا کې متفقه ځای او متفقه وخت باندې. نو لهذا محترم عزت الله صاحب چې ځان شیخ هم ګڼئ او تا زموږ د اکابرو خلاف ویډیوګانې ریکارډ کړي، شیخ حسن جان صاحب او زموږ نور اکابرو پسې او اشاعره او ماتوریدیو پسې او خصوصا استواء العرش او اسماء او صفات کې دي په موږ ردې او بدې ویلي دي. نن زه تاله چیلنج در کوم چې انشاءالله په دې پېښور کې به متفقه ځای او متفقه وخت باندې دعوه جواب دعوه تنقیحات شرایط طی کو د اصول مناظره په رڼا کې به د استواء العرش په موضوع باندې خبره کیږي او ان شاء الله تاسو سره به موږ بیا هم رابطه کوو
چې تا موږ د دې گنجائش او لار نه پریږدو چې یاره ته کم از کم دا ونه وایې چې یاره دا کسان د خپلې خبرې نه پشا شوي دي او تا ته زه د ویډیو په رڼا کې هم دا چیلنج در کوم چې ځان تیار کا او ان شاء الله متفقه وخت او په ټیم باندې به خبره کوو که ته نشي کولی شکست راته ولیکه بل شیخ او بل ماهر کس ته راوله چې کم از کم هغه ستاسو د مسلک معتمد کس وي او بحمد الله تعالی زه به د خادم احناف جواد خان زه به تاسو ته په میدان کې حاضر یم دا یوه خبره شوه او بله خبره دا ده چې زه د ډېر دردمندۍ سره د غیر مقلدینو علماو ته مشایخو ته دا یو خواست کوم چې خدای خاطر وکړي د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي که تاسو د خیر خبره نشئ خورولی نو د فساد د تفرقه بازی او دارنګې د تکفیر او دارنګې فتاوا یعنی اهل السنتو باندې لګول د دینه منع شي او د عوام الناس ذهنونه مه خرابوئ کور په کوڅو او کلی په کلی باندې جنګ جګړې راله مه جوړوئ تاسو که د کفارو او د دشمنان اسلامو مخنیوی نشئ کولی نو کم از کم فساد هم مه جوړوئ خو که تاسو فساد جوړوئ د عقیدې په میدان کې که تاسو زموږ په فروعي مسایلو باندې اعتراضات کوئ نو موږ تاسو ته د افهام و تفهیم په رڼا کې انتهایی ښکلي انداز کې انتهایی په دردمندۍ سره وایو چې را میدان ته شئ د اصول مناظره په رڼا کې به همدغه عقیده استوا للعرش تاسو به په موږ باندې خبرې کولې تاسو به په موږ تهمتونه لګول او تاسو به موږ ته چې دی په دې عقیدې په رڼا کې ګمراه بدعتي او مشرک او کافر ویل نن زه الحمدلله تاسو ته ویلی شم چې راشي د افهام و تفهیم په رڼا کې ستاسو اکابرو مشایخو کې چې څوک بهترین کس وي را میدان ته کوي خبره به وکړو چې کم از کم عوامو ته پته ولګي چې دا حق عقیده د چا ده اهل سنت څوک دي او اهل بدعت او اهل خرافات څوک دي نو لهذا دا روز لانجې دا افتراق او دا تفرقه بازی او دا بدامنی دا مونږ نه غواړو دا ملک زمونږ ملک دی په دې ملک کې امن او امان غواړو مونږ په دې ملک اسلام او خوشحالي غواړو نو لهذا تاسو ته موږ درخواست د افهام و تفهیم په رڼا کې د مناظرې لپاره که تیار یې هم راشئ او که تیار نه یې نو دا زما تاسو ته یو عاجزانه خواست دی چې آینده دپاره د خپل سټیجونو نه د خپل درسونو نه د خپل کتابونو نه د احناف اهل السنت خصوصا اشاعره او ماتوریدیه په دوی باندې ردې بدې او تکفیر سازي مه کوئ کنی بیا به دا احناف دیوبند ستاسو مخنیوی کوي او په هر میدان کې به ستاسو ته په کلک جواب کوي او د هغې جواب به تاسو نه غواړي او ستاسو د تیښتې لارې به بندوي او دا زما یو څو عاجزانه یو څو ګزارشات اوس باقي مفتي صاحب تاسو ته خبره کوي او زه اوس مفتي صاحب ته درخواست کوم چې هغوی تاسو سره یو څو خبرې وکړي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جناب محترم جواد خان صاحب چې کومې خبرې وکړلې الله رب کائنات دی دې ته په علم او عمل کې ډېره ترقي نصیب کړي یقینا دا مهنت په فیسبوک باندې سکایپ باندې واتساپ باندې تاسو ټولو کتلې دي چې اشتهاراتو په ذریعہ سره د ویډیوګانو په ذریعہ سره د آډیو په ذریعہ سره د خپل مسلک دفاع هم کوي د هغې جوابات هم کوي او تاسو ته وقتاً په وقتاً بهترین مواد تاسو درکوي نو دعا ده چې الله رب کائنات د دې مرسته وکړي او دې ته په دې کې نور مزید ترقي ور نصیب کړي او دا د کوم ملګرو سره چې خبرې کوي نو دا غریب مجبور شي یقینا چې ډېر زیات مصروفیت په وخت کې دی بیا هم دې ته وخت ورکړی دی او کمپیوټر ته ناستي حالانکه ما ته کله کله وایي چې یاره زه دومره مصروف یم د دې مصروفیت نه علاوه هغوی د دې ملګرو سره شانه بشانه ولاړ دی او دین خدمت کوي دا یو څو ملګري دي په مختلفو ځایونو کې ناست دي څوک په فیسبوک ناست دي څوک په واتساپ ناست دي څوک په سکایپ باندې ناست دي څوک په میسنجر وغیره څوک په نورو طریقې سره راځي او قسمه قسم د جالیت خوري فرقواریت خوري د اتفاق او اتحاد نه خلاف خپل आवाज پورته کوي نو موږ خدای تاسو د الله نه ویریږئ د الله نه خوف وکړئ د اتفاق او اتحاد راولي یو خبره تسلیم کوي یو خبره تراشي او نور مزید په امت کې دا بګاړ م پیدا کوي امت کې توړ م پیدا کوي امت د مخ کې ډیر زیات شکار دي د مختلفو مشکلاتو مختلفو مصائب او تکالیف سره مخ ته تاسو نور مزید مم په تکلیف کوي عام ساده لوگ مسلمانان دي بس دی قسمه قسم عقاید بروجت کی خبرې بروجت کی او د هغې په بنیاد کې دی چې دی نو هغې دوګه کول غواړي موږ سره دلایل یو خو چې کله دی ته بیا موږ ته وړاندې راشي نو بیا دلایل موږ ته په نظر نه راځي هغسې هغه سوالات چې دي په عوامو باندې کې چې موږ سره کېني نو بیا هغه سوالات هم مخې ته نه راځي
او دا تاسو نن ګورئ دی ور سره ټایم خودلې او زه خو بیمار هم یم بهرحال زمون خو چونکې د نوجوانان احناف طلبه دیوبند سره تعلق ساتو د هغې یو ادنا خادم یم زمونږ سرپرست ناظم اعلی مناظر اسلام وکیل احناف مفتی محمد ندیم محمودی الحنفي حفظه الله او دا نور ملګری دي مونږ الحمدلله یو خپل دستور یو خپل منشور یو خپل آئین لرو مونږ الحمدلله یو خپل جماعت لرو تاسو د هغې مناظرې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په مختلفو طریقو سره تاسو په میډیا باندې ګوري تاسو ته مخې ته راځي کوم ځای کې چې فرقه واریت کېږي او کوم ځای کې یو داسې فرقه چې هغه د امت خلاف د اهل سنت والجماعت د دیوبند خلاف را پاسېږي او خپل आवाज پورته کوي د دې سرکوبې دپاره الحمدلله دغه نوجوانان احناف د بهترین ټیم د بهترین جماعت د علماء دیوبند په سرپرستۍ کې بیا په حرکت کې راځي نو هغه تاسو مخکې د هغې نه ښه واقف یې نو موږ د هغې سره تعلق ساتو په واتساپ باندې فیسبوک باندې او په سکایپ باندې اصولي مناظره او دغسې مختلف موضوعاتو باندې دا درس دې دپاره ورکوو چې کم سے کم زموږ ملګري چې هغه په مختلفو ممالکو کې ناست دي او هغې دا چې کوم په فیسبوک باندې نن سبا پرچار کېږي او قسمه قسم عقاید د پوسټ په ذریعه باندې دي شایع کوي او شیر کوي موږ وایو چې کم سے کم د دې نه واقف وي او د هغې خلاف کار وکړي چې بهی دا تاسو پروپیګنډې کوئ غلط ځایونه غلط عبارات راوچتوئ او هغه په علماء دیوبند باندې تاسو چسپان کوئ تاسو د علماء دیوبند د هغې د مسلک او مذهب نه خبر نه یې چې د هغې په کوم الحمدلله په کوم اصولو ولاړ دي نو بهرحال جواد خان بھائی تاسو تفصیلا خبر وکړه چې هغه ملګري په مختلفو ممالکو ناست دي او د دې زمونږ چې کوم سادلو مسلمانان په فیسبوک او واتساپ باندې کار کوي هغې توګه کول غواړي نو بیا دې ته فون وشولو چې دقسې یو کس دی تنګول غواړي استوا اجلاس باندې بار بار دا موضوع چیړي ما دې ته وویل چې بالکل چیلنج قبول کړي ورسره خبره اتره وکړي او بیا چې مخې ته سره راړي انشاءالله موږ به دا که مثال دې میداني طریقې سره مناظرې ته راځي نو د هغې دپاره زموږ خپل کمیټي او خپل بیا جماعت دی چې هغه نوجوانان احناف طلبه دیوبند یو کمیټي او جماعت دی بهترین مسلکي کار کوي نو هغې ته بیا موږ حواله کوو بیا شورایي مجلس کې خبره پیش کېږي بیا الحمدلله دا یاد ساتي زه ټولو فرقه باطلو ته دا یو چیلنج ورکوم چې الحمدلله زمون سرپرست او ناظم اعلی مفتی محمد ندیم محمودی الحنفي دامت برکاتهم العالیه هغې بیا ګورې غیر مقلد یا پنجبیری یا بل یو په خپل مدرسه په خپل ځای کې هم نه پرېږدي نو تاسو خو چیلنجونه کوئ خو ګورې موږ هغه خلک نه یو چې بیا به وروستو شو نو د امت توړ مه پیدا کوئ امت کې فساد مه خوروئ امت دا اتفاق مه خرابوئ تاسو دا کوم قسم دجالیت شروع کړی دا مه کوئ ها درس او تدریس کوئ واعظ او نصیحت کوئ د شرک او د بدعتو خلاف لګي اوسئ خو تاسو همیشه په خپل درس کې د دیوبند نه ما سوا بل ټکی موږ نه دی اورېدلی د احناف نه ما سوا بل ټکی موږ نه دی اورېدلی بس قرآن او حدیث موږ هم وایو قرآن او حدیث کې زموږ ستاسو اتفاق دی راشي چې کوم کې اختلاف دی په هغې خبرو وکړو نو تاسو هغه موضوعاتو ته نه راځئ چې په کوم کې تاسو موږ سره مخکې نه اختلاف شروع کړی دی او هغې په وجه تاسو موږ ته ګمراهان وایي نو خو حل کې بیا نورو خبرو ته ځئ بهرحال نو دغسې که تاسو برای راست مناظرو تیار انشاءالله خپل جماعت لرو بیا به تاسو سره د هغې مطابق هغسې کار به کېږي خو که تاسو کوم خواهشمند حضرات وي او هغه د خپل بړاس وکړل غواړي انشاءالله د هغې دا شوق به مونږ پوره کړو نو که په فیسبوک باندې وي واتساپ باندې انشاءالله دا جواد بھائی دی دلته ناست دی الحمدلله یو ایجوکیټډ او اثر رسوخ والا سړی دی قابل ترین سړی دی او په اصول مناظره کې ورته یو بهترین دسترس هم حاصل دی ښه ازبر ورته تمام اصول ورته یاد هم دي البته دې وخت کې ټیچ هم کوي نو زه د ټولو ملګرو ته درخواست هم کوم چې کم سے کم دا څومره ایجوکیټډ طبقه ده د په واتساپ باندې کار کوي فیسبوک باندې کار کوي نن سبا د اصول نه خبر نه دي د قرآن عظیم الشان د احادیثو مبارکه دلایل به راغونډي په دې پوه نه چې هلکه دې دپاره څه پکار دي جواب که دې سوال وي جواب به څنګه ورکوم نو دې نه خبر نه کم سے کم د ایجوکیټډ طبقه څومره ده که هغه استادان دي که هغه طلبه کرام دي سټوډنټان دي په هره شعبه کې کار کوي کم سے کم په واتساپ باندې خو کور کې ورسره وخت دي کم سے کم په فیسبوک ته دې ناسي نو فیسبوک باندې د وخت وباسي دغسې په سکایپ باندې د وخت وباسي د دې سره د رابطو کې مو سره د رابطو کې مو سره د ځان په دې باندې پوهېږي په دې اصولو باندې دا موضوعات دې زده کړي دا خو یو خبره بله خبره دا ده چې عزت الله اکثر د خپل ویډیوګانې قسمه قسم د نوجوانان احناف او زیات تر د ناظم اعلی مناظر اسلام وکیل احناف مفتی محمد ندیم محمودی الحنفي دامت برکاتهم العالیه خلاف شایع کړي دي ما په فیسبوک باندې که دې سره ما مشوره مو که جواد بھائی سره چې دا الګ قسمه قسم ویډیوګانې نشر کوي او خرافات وي بکواسات کوي او کله یو ځای نه اخذ کله بل ځای نه اخذ نو دته مونږ د اخیری یو درخواست ورته کوم چې د خپلې ویډیوګانې دې بند کړي او که دې وایي چې یاره مونږ مناظره کوو یا بحث کوو نو بیا هغې ته تیار وي میدان ته راشه چې پته دې ولګېږي
چې مونږ وګورو تاکي څومره خورواده او څومره تاکي وبدي. نو محترم عزت الله صاحب تاسو درخواست کوم چې په فیسبوک باندې تاسو د مناظر اسلام وکیل جناب مفتی محمد ندیم محمودي الحنفي دامت برکاته مولا خلاف یو ویډیو د قرات خلف الامام شایع کړی دا. زه تاسو پای کې لږ یاد دهانی در کوم چې کله په روتو دغه کې دا مصعب بن عمر تو مدرسه کې جامعه کې تاسو مفتی صاحب سره ناس وای نو پای کې تاسو باندې دومره خبر راغلی چې حدیث کتاب واغس بس مګم کې خلو تاسو سره د قرات خلف الامام باندې یو دلیل نو یو جواب نو چې تاسو مفتی صاحب ته باغ ټیم ورکړې وي. نو ستا خو دا ټیم هغه ټیم کې دا جرأت نه وتا به ورسته ویډیوګانې شایع کړي دا چې واغه چلې نو کستا دا شوق وي دا شوق موږ ستا پوره کو مخامخ مناظره ته راشه ان شاء الله مفتی صاحب ته موږ دعوت ورکو او کدا غنی نو مفتی صاحب خلاف ته چې په فیسبوک باندې کوم ویډیوګانې نشر کړي نو ان شاء الله د دیوبند د علماء او خادمین په هر ټیم په فیسبوک باندې هم کار کوي په واتس اپ هم کار کوي په اسکایپ باندې هم کار کوي دا ویډیو جواب ان شاء الله به په ویډیو درکو بیا به ته وګوري او ان شاء الله دا څومره زموږ ملګری دي نو هغه اړ یو تیار دي خو زه تا مخکې نه اګه کول غواړم کته وی چې د امت اصلاح وشي نو اصلاح لپاره کوشش لاره بیا د اختیار کړي د بدعات او شرکیات خلاف د کیوسه خو د نوجوانان احناف یا د عقیده اکابرو یا د علماء دیوبند یا د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکي یو بل ملګری تا چام چې دنو استهزاء کو ټوکیو کو بکواسات او خرافات دیو کو او دا غي ان کا جواب ان سے ملے گا آپ کو. نو دیو جن موږ ته اگاهی درکو چې محترم عزت الله سے ستا مرګري او نور په فیسبوک باندې کم سے کم دا شیزونه پرې دی ورنه بیا زموږ د نوجوانان احناف دا بهترین چې کوم د اکابر علماء دیوبند په سرپرستی کې دا کار کوي نو په دلایل په میدان کې به ان شاء الله تاسو به په دې باندې مناظره په دې باندې بحث کوي. نو زه ټول ملګرو ته یو ځل بیا درخواست کوم چې کوم ملګري زموږ علما طلبا دي او هغه د دې شنو نا واقف دي نو هغه د مناظر اسلام وکیل جناب مفتی محمد ندیم محمودي الحنفي دامت برکاته مولا سره چې کوم علما دي طلبا دي هغه سره تعلق ساتي او دا هغه سره د مناظر کورس کوي او چې کوم ایجوکیټډ طبقه ده په کوم شوبه کې کار کوي کا عوام الناس خصوصا از سمجھ پکې د دین وی نو هغه موږ سره په واتس اپ باندې رابطه کوي جواد بھائی په فیسبوک باندې ډیر بهترین کار کوي دې سره تعلق ساتي سره وابستګي ساتي دې سره رابطه ساتي ان شاء الله تاسو ته طرف ټول شیزونو تاسو ته ګایډنس ملاويږي او تاسو پوي کیږي او تاسو به ان شاء الله موږ د دې اصول هم درکو مواد هم درکو کم سے کم چې ځان موږ د فرقواریت نه بچ کو په خپل مس کې اتفاق او اتحاد راشي. په زموږ مین مقصد دغه چې امت مسلمه دا کم انتشار نن پیلو شوی دا کم فساد راغلی دی دا کم اتحاد او اتفاق خراب شوی دی او نن امت مسلمه د کم مصائب او تکالیف سره شکار دي دا ختم شي امت مسلمه ته سکون ملو شي. موږ دغه لپاره کوی شنو کو دغه اصلاح لپاره درس او تدریس کو افهام تفهیم کې خبرم کو تعلیم او تعلم کو نو بهرحال د افهام او تفهیم تعلیم او تعلم نه خبره انتشار ته مبوزي اتفاق تراولي د مسلمانانو اصلاح کوي او دا کم پوسټونه چې تاسو د مذهب خلاف استعمالوي یا د نور طریقې کار سره کوي نو دا بالکل بند کوي. مسلمانانو کوشش وکړي چې شرک او بدعات او رسومات نه دا بچ شي. زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. یو ځل بیا چې کوم ملګري دلته مناظرې ټایم ورکړو 12:30 بجې دي اوس جامعه فاروقیه کې الحمدلله موږ عبدالرحمن سلفي نوم دی چیلنجونه خړې ورکولې شي او بیا مناظرې ته په ټایم حاضرېدې نشي راتلې نشي ورته نو جواد بھائی الحمدلله دار حاضر دی نن به موږ استاد لکه میدان کې دا کتلې و چې تر هغه له ته په استوا درس باندې څومره مواد لري او څومره ته په هغه باندې بحث کولې شي خو معلومه دا شو چې تاسو صرف داخله دا صرف پوسټونه دي نور په حقیقت کې تاسو سره هیڅ سم نشته کوي نو راغلي به موږ میدان کې څه کوته ته ولې نه راغلي ته بیا موږ خپل ځای خیال ته بستاره شوق پوره کو خیر دی خو بهرحال دا خبرې ختمې کوي ملګری متنګوي تاسو کله په فیسبوک باندې او کله په فونونو باندې کله په واتس اپ باندې کله په اسکایپ باندې موږ پوسټ نه جوړ کړي تاسو دا نه مخکې یو 1000 پوسټونه تیار کړي نو ولې دسی کوي احادیث مبارکه خې په افهام او تفهیم سره خبره ختموي تاسو خو دې نه بیا چیلنج بازیانې کوي ویډیوګای نشر کوي او نمونه اخلي نو خدای راز تاسو بیا یو ځل درخواست کوم چې دا شیزونه پرېږدي دي الله رب کائنات لاول ما ته خبر عمل کوم توفیق رانسی کې بیا تاسو ټول ته او الله دې په عمر کې برکات نصیب کړي او الله دې په علم او عمل کې ورم ترقی نصیب کړي زه یو ځل عام مرګو ته درخواست کوم زمونږ په دې وخت واتس اپ باندې او په فیسبوک باندې او په اسکایپ باندې مکمل مناظره کورس دا پڑھاوی کې مختلفو طریقو سره او د هغه ټول سرپرستی د جواد خان بھائی سره ده او الحمدلله جواد خان بھائی دې ټیم کې زموږ د جامع سرپرست هم دي او یو بهترین مدرس هم دي نو بهرحال دې سره ان شاء الله رابطه وساتي کوم ملګری خواهشمند دي تاسو ګورئ د دې کار ته په فیسبوک باندې زه ګورم زمون من غټېږم خوشاله ګم الحمدلله
دومره بهترین پوسټ تیاری چې زاغي ته وګورم خوشاله شم ورته خو به چونکې دا تقریبا 3 میاشتو نه زه بیمار هم یم ډېر تکلیف تر زما د اواز نه وتاوس ته پتم لګیږي تکلیف هم راته ډېر زیات دی او فیسبوک ته ډېر راغلی هم نه یم او نه سکایپ ته او نه ډېر استعمالوم اوس چونکې د بیمارۍ په وجه باندې نو دی الحمدلله کار روان کړی دی دې سره رابطه وساتي ستاسو به انشاءالله مونږ مخکې رهنمایي هم کوو کوشش به وکړو چې اصلاح راشي او دا چې کوم شرک او فسادات دي او بدعات دي رسومات دي الله د دې نه مونږ ټول محفوظ وساتي نو زه به د خپلو خبرو باندې اکتفا کوم که ما نه څه غلطي شوي وي یا تیزي شوي وي یا زما د دې محترم جواد خان صاحب نه څه زیاتې یا تیزي شوي وي هغه ټولو سلفیانو باره کې لیدیزو حضراتو باره کې ویم که هغې په دې خبرو زما خبر شوي نو پهله معافي دې غواړم چې خپل ځان یې په خپله ټیک کې مونږ تاسو خلاف مونږ خبره نه کوو تاسو مونږ خلاف خبرې ډومبې شروع کړي دي تاسو د رب الدین موضوعات شروع کړو تاسو د قرات خلف الامام موضوعات تاسو د تقلید دا جګړې شروع کړلې تاسو په دې امت کې په پاکستان کې دا فساد شروع کړ تاسو په انډیا کې دا فساد شروع کړ تاسو ځان ته اهل حق او نور ټول تم کافرانو وي نو دا به خامخا په حرکت کې راتلل نو بهرحال هغې ټولو ملګرو ته وایم چې تاسو خپل اصلاح په خپل وکړئ آینده لپاره داسې ویډیوګانې مخې ته رانه شي ورنه انشاءالله زموږ د جامعه فاروقیې یو ادنا طالب علم به هم انشاءالله ستاسو جواب کولی شي او بیا به تاسو په خپل په ویډیوګانو کې وګورئ او عزت الله صاحب ته بیا هم زه درخواست کوم چې دې ویډیوګانو په کلاره کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین